غیرتمند سړی د الله خوښ دی چې په دین باندې غیرت کوي، په پیغمبر باندې غیرت کوي، د پیغمبر په ناموس باندې غیرت کوي، په ختم نبوت باندې غیرت کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ترور حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها، مورخین لیکلي چې په ترورینو کې صرف دا یو ترور مسلمانه و، حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها. د دې خاون عوام ابن خویل رضی الله عنه، دا عوام ابن خویل رضی الله تعالی عنه چې وفات شو نو وروسته یو زوی پرې خودو چې هغه د زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه د حواری رسول په نوم باندې یادي. د نبی له سلام ډیر خاص حواری، ډیر خاص مددگار، ډیر خاص صحابي زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه. دا معشوم بچه مور ته پاتې شو، د مور تربیت ته پاتې شو. تاسو اندازه ولګوئ چې د بچو څوک تربیت وکي، بیا په دې انداز باندې الله غیله قبولیت ورکړي، بیا په دې انداز باندې الله غیله عزت ورکړي. نو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها باندې معشوم بچی ډیر کلک تربیت کو، کلک نگرانی به کوله، د مشقت کارونه به په معشوم والی کې اغستل، او په بعضی موقع باندې چې به والو ته ضرورت پیښ شو په والو به معاصره نه کوله واخه به. او غرض یې داو چې دنه یو کلک، یو بهادر، یو جرأتمن مسلمان، یو نډر صفه سالار جوړ شي او سبا د دین خدمت وکي. ځکه په تناسانه باندې خو کار نه کیږي. ایاک والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. نبی علیہ السلام فرمایي اے مسلمانانو، اے زما امتیانو، د ناز و نعم زندگی مت تیروي، د مشقت ژوند تیروي. ځکه د الله نیک بندگان د تناسانه زندگی نه تیري، تن اساني والا به داسې خدمات نشي کولای. مشقت والا ژوند، د دین د پاره مشقت، د حلال رزق د پاره مشقت، د بچو په تربیت کې مشقت. هغه په والو مسره نه کوله. یو ورځ په یو غلطۍ باندې دا بچی راګر کړی دی، وایي د دې ماشوم بچی تر په دې لار باندې تیر شو. نو هغه تری چې ولیدو نو ډیر خپه شو په دې وراره یتیم وراره باندې، او د مور ته ول ډیره سخت خبره وکړي چې دا ماشوم بچي به ته په دیوالو باندې مړ کې. او لاړې د دې ماشوم بچي د نیکه په خاندان کې شکایت وکړو او خپل خاندان کې شکایت وکړو، د مور خاندان کې شکایت وکړو او د نیکه په خاندان کې شکایت وکړو چې دا مور پوهه کوي دا ماشوم بچي ډیر وای دا په والو باندې مړ کې. نو چې کله حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها ته پته ولګیدا چې دا خلک زما په باره کې دا خبره کوي چې را دې بچی سره دې سختی کوي وایي، نو هغه په اشعارو کې جواب ورکو، من قال انی ابغضه فقد كذب. څوک چې دا خبره کوي چې زه دې بچی سره بغض او کینه ساتم او دښمنی ور سره کوم، دا دروغ وای. زه دې سره بغض او کینه نه ساتم. انی اضربه کی یلب، زه خو دې د پاره وام چې دکې عقل راشي، دکې هوښیارتیا راشي. ويهزم الجيش ويأتي السلب، او سبا په میدان جهاد کې دشمن له شکست ورکی او داوینه بلا ډیر مال غنیمت د مسلمانانو د پاره راوړي. زما خدا مقصد دی په والو کې صد ذاتی بغض او کینه خور سره نه ساتم. دا ماشوم بچي په دې انداز کې رالویږي چې کله 12 کالو ته ورسېدو، 12 کلن ماشوم دی، لا بلوغ تم نه رسېدلې. د مکې مکرمه سخت د ګرمۍ موسم دی، سره ګرمه ده. په مکه مکرمه کې اعلان وشو چې مشرکین مکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غرونو طرف ته بوتو د شهید کولو په غرض باندې. د دې ماشوم نوجوان بچی 12 کلن بچی زبیر ابن عوام په غوګونو کې دا اعلان پرې وته، دا आवाज پرې وته، تورې راواغستا، غاړې ته واچولا او په تلاش کې وته د غرونو طرف ته روان شو. سره ګرمه ده، سترګې سری دي، په مخ باندې ډېر د خفګان کیفیت دی چې داسې مخ کې لاړې د یو غرنه د یو ګډ
چټان نه روسته نبی علیہ السلام را روانو را ښکارا شو چې څنګه د هغوی په مخ مبارک باندې نظر ولګېدو نو رنګ بدل شو د خوشحالۍ د لاسې مخ چې کم دی که نه وپړقېدو نبی علیہ السلام چې ولیدو تپوس یې ترې وکړو وی جانمن په دې غرمه کې دلته څه کې بچیا دا خو سره غرمه ده خلک بالکل وده دی په دې غره کې ته دلته څه کې نو دا ماشوم 12 کلن بچی ورته په جواب کې وایي چې زه خو په دې اواز باندې ستاسو د حفاظت دپاره رالمه چې یو اواز وشو چې مشرکینو تاسو د غرونو طرف ته بوتلی ستاسو د شهید کولو دپاره زه خو ستاسو د حفاظت دپاره روان شوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې 12 کلن ماشوم بچی په دې خبره باندې حیران شو په دې جرأت باندې حیران شو چې دومره ماشوم بچی ته ګوره دومره لوی سوچ او دومره لوی کار ته ګوره نو تپوس یې وکوي بچیا که بالفرض دی خلکو ما سره داسې کار کړی وی نو تا به څه کړی وی تا به زما څنګه بدلا اخیستی وی نو دا 12 کلن ماشوم بچی ورته وایي ما به دومره قتل عام کړی وی د مشرکینو دومره خلک به مې وجلی وی چې دا نالۍ به د اوبو په ځای د وینو نه چې کوم دی که نه جاري شوی وی نبی علیہ السلام کو ډیر غیرتی وو الله رب العالمین د ټولو نه زیات غیرتی دی داغه پیغمبران بیا ډیر لوی غیرتیان دي او غیرتمن سړی د الله خوښ دی چې په دین باندې غیرت کوي په پیغمبر باندې غیرت کوي د پیغمبر په ناموس باندې غیرت کوي په ختم نبوت باندې غیرت کوي نو نبی علیہ السلام ډیر زیات خوشاله شو او په هغه موقع باندې سونه چې هغه په انعام کې ورکړی نو دا خپل صادر مبارکي د اوږې نه راکوز کو او دا د ماشوم بچي ته په انعام کې ورکو وی دا ستا انعام شو په دې جرأتمندانه جواب باندې الله رب العالمین دا منظر ویني د برنه الله رب العالمین فورا جبرئیل امین ته حکم وکړو وی فورا لاړ شه او زما محبوب تم سلام وایا او زبیر ابن عوام تم زما سلام وایا او دا ورته وایا چې د قیامت پورې څومره خلک د دین د حفاظت دپاره زما د محبوب پیغمبر د ناموس د حفاظت دپاره څوک هم تور رالی او جهاد کوي د هغې ټولو ثواب به هغوی ته میلاویږي او د هغه ټولو مجموعي ثواب به زبیر ابن عوام ته میلاویږي ځکه چې د دین د حفاظت دپاره د پیغمبر د حفاظت دپاره لومبۍ تور راغستې د میدان ته وتی تاسو اندازه ولګوئ کم مقام ته ورسید الله رب العالمین چې 50 سلام را لېږي دا ډېره دا داسې نعمت دی چې د دې موږ تصور هم نشو کولی دا دومره اعزاز دی چې د دې موږ اندازه هم نشو لګولی دا مقام خو پیغمبرانو ته میلاویږي او یو نابالغه بچی د دومره لوی عزت خاوند شو په څه باندې په تربیت باندې په څه باندې د مور په دغه خصمانه باندې د مور په دغه نگرانۍ باندې کدا مشقت او دا نگرانی او تربیت مور نه وکړي نن به د تاریخ په صفو کې دا واقعیا په دې انداز باندې موږ ته په نظر راغلی وي نن به داغه دا مړانه په تاریخ کې په داسې الفاظو باندې لیکل کېږي د عزتمندو دا زموږ مخې ته مثالونه پراته دي که موږ هم غواړو چې زموږ دا بچي په صحیح معنی کې زموږ بچي شي په صحیح معنی کې دا زموږ په دنیا او آخرت کې پکار راشي نو د دې واحد حل دا دی چې د قرآن سره او د دین سره به تعلق پیدا کو